حاجی حسین خان درما زمن کا حاجی حسین خان درما زمن کا بسم الله الرحمن الرحیم. شروع بنامه الله چې بخونکو مهربان دی. قدرمندو نن بیا موجود یما دغه زما سیاستدان روریان دغه زما ناظمان او دغه کونسلران قدرمندو بار بار راځم او داسې هلې ځلې کومه دغه روریان دپاره چې کوم د دې خورې دپاره خدمت کوي د دې سیمې دپاره خدمت کوي نو زه به هغې ته راځم او اواز به اوچتوم. قدرمندو NC 57 دی او ډېر تکړه پښتاني دي ما سرناس حاجي محمد حسین او کامران دیروجي چې د تعارف محتاج نه دي. قدرمندو مونږ له هم پکار دي چې داسې خلکو سره سپورټ وکړو. چېرته مزي حاجي صاحب سره به هم خبرې کړو، کامران بهي سره به هم خبرې کړو او دغه مشران کشرانو سره به هم خبرې کړو. حاجي صاحب ډېره مننه، یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب نن سبا پلار سره د بچو دپاره ټایم نی او تاسو خدمت لرو چې شوي د دې پښتنو دپاره د دې زمونږ خویندو میندو د دې پښتنو دپاره څه اساسات دي بیا ودرېدئ یو ځل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست زموږ والد صاحب کړو، دوه پیرې جنرل کونسلر او الحمدلله زه یو پیره NC 27 ناظم پاتې شوی. اوس زموږ د علاقې NC 57 ته راغی. انشاءالله زموږ دا ایمان دی، دا زموږ جذبه ده، زموږ به د خپل علاقې خدمت کوو انشاءالله او دا خلکو مایوسه کوو نه انشاءالله. صاحب دې نه مخکې څو ځل ولاړ دي؟ دا دوه پیرې زما والد صاحب ولاړو، اگر دوه پیرې ګټلې وه، یو پیره ما وګټله، دا دویم ځل مې زه ودرېږم. پښتنو په سپورټ ولاړ دي حاجي صاحب؟ دا لکه دا پیره زما داسې خاص اراده نه وه، خو د علاقې والي وایي دې ته به خامخا ودرېږې، تا مخکې خدمت کړې دوباره بیا خدمت کوې انشاءالله. همدغه علاقو والا خوښ کړي حاجي صاحب د دې په سپورټ کې شوي؟ هم د دوی په سپورټ کې شوم، دوی راته وویلې ځکه ودرېدم. زما دې کړي که نه حاجي صاحب پښتانه باندې خوشحاله الحمدلله. که د بجلۍ خبرې، که د سټریټ لایټ خبرې، که د ټرانسفارمر خبرې، که د ټویل خبرې، که د کوڅو خبرې، که چېرته کې بور خبرې، بجلي لکه اوبو مسلې که مسلې موږ الحمدلله بورونه هم کړي، ټرانسفارمر یې راوړي دي، کوڅې هم پخې کړي دي، سټریټ لایټ دا بلبونه سم کړي دي او ټویل هم الحمدلله جوړ کړي. حاجي صاحب دې ځل څه اساسات دي؟ دا پیره انشاءالله چې کوم کارونه خو الحمدلله موږ ډېر وکړو، دا پیره موږ دا خیال دی چې موږ وګټو خیره د دې نه زیات خدمت به کوو انشاءالله. که سب مسلې अब انشاءالله بر حاجي صاحب دې پیره زموږ پښتانه کرونا پې هم راغله، ډېرې مسلې پې هم راغلې، انشاءالله څنګ په څنګ به ورسره ولاړ یي، لاس پې ورله ورکوئ انشاءالله. موږ ورسره مخکې څنګ په څنګ ولاړ بیا هم ورسره ودرېږو انشاءالله او موږ ورسره خپل بھرپور راکوو انشاءالله. حاجي صاحب دغه پښتنو ته دغه زما ویورس ته او خاص تر NC 57 ته څه ریکویسټ دی، څه پیغام دی اخره کې؟ زه خو ته دا یم چې وګورئ، تاسو سوچ وکړئ چې د مخکې کسانو خدمت کړی بالکل ورکوله، خدمت یې نه کوي نو مه ورکوئ. الحمدلله خدمت کړی دی چې کوم ایمانداره خلک دي، بس تاسو چې سوچ وکړئ چې هغوی یې ووټ وکړئ انشاءالله. NC 57 حاجي صاحب مطمئن یې؟ بالکل الحمدلله ښه مطمئن یم حاجي. ډېره مننه حاجي صاحب، ډېره مننه. کامران بهي تاسو هم یو منټ راته راکئ. قدرمندو نن سبا ینګ کول او نوي کول سره ټایم نه وي یار، هغه پبجي نه اوسګارېږي، خپل ګیمونه نه اوسګارېږي. دا ینګ کول د خدماتو دپاره د پښتنو دپاره سوچ کړی دی. زه یم چې یاره دغسې پښتاني او ینګ کول کې راپاسي نو د دې سوچونه ډېر ښه یار. کامران دی روژې وایي یو جهان مننه څنګه یې ښې؟ ډېر مهرباني شکریه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. ینګ ایج کې بس اصل کې دا سیاست د ینګ خلکو لپاره دی، لکه مطلب سړی چې بوډا شي یا مطلب د خپلو اوازونو وغورځېږي نو مطلب هغې خلکو لپاره کار نه شي وکړي. دا د ینګ خلکو لپاره دې لپاره چې منډه ووایي یا مطلب د خلکو خدمت وکړي. او سیاست خو چې کوم دی دا خدمت دی، نو چې سړی مطلب خدمت نشي کولی یا مطلب هغه د هغه شیز هغه نشي رسولی یو ځای، نو هغې د په کار نه شي هغه بیا مطلب ودرېږي یا مطلب د خدمت دعوه وکړي یا مطلب دې وایي چې زه خدمت کوم، مطلب یو شیز نشي کولی نو هغې له په کار نه شي هغه د هغه شیز دعوې وکړي. تاسو به یې کوئ انشاءالله دغه پښتنو لپاره خدمت؟ بالکل انشاءالله. زما د الله سره وعده ده د خیره او ما دا وعده کړې ده الله سره انشاءالله چې زما د علاقې څومره ینګ هلکان دي
څوک بیروزګار ان شاء الله د غلی مې د روزګار سوچ کړی دی څوک چې مطلب دا نن تاسو ته پته نن سبا ډیر زیات د غراغلی دی په علاقو کې لکه مطلب تاسو هر څه پته د 400 د 200 د خبرو زه د دې خبرو ډیر زیات خلاف ما په دې باندې خپل چې کوم ډي اس پي صاحب سو هغه سره ما خبرې کړې وی چې یا خو زه په دې شي زو د زمزم شمال لاس کې سپاور راشي او ما سره د یو ټری راشي چې ان شاء الله زه بیا سړی ته خبره کولې شم چې آیا دلته زما په علاقه باندې دومره غټ جرم کیږي یا مطلب د یو سړی راځي هغه ظلم کوي نو دا د مخنیوي ولې نشي کېدی او ان شاء الله مخکې هم خدمت کړي د خلکو ما سره حاجی محمد حسین متاثر یې ته بالکل ته متاثر يم دغه د قابل نه دي چې موږ هغه دغه کو ان شاء الله د تعریف محتاج نه دي او ان شاء الله غیر ډیر کارونه کړی دی علاقې لپاره او خلکو ته پته ده نن سبا هر سړی چې کم دی ایجوکیټډ دی هر سړی ته پته ده چې مطلب کم سړی کار والا کم سړی مطلب اسی आवाज کول والے نو هغه هر سړی ته نن ماشوم هم چې کم دی هغه د خبرو نه خبر دی چې آیا دا سړی کار کول والا دی آیا دا سړی اسی خبرو کول والا دی نو دا غي تعریف چې کم دی شان پټ نه دی او نه تعریف محتاج دی نو ان شاء الله د پاره سکړی دي سبي د پاره سکړی دي کنه دوباره ولاړ دي بالکل کړی دي غضب دا وایم چې دا نن لکه دې پیر د دې سدي د غم نو چې مطلب د ودرېدو خدای لکه خلکو دا سوچو کو چې آیا موږ باندې بارانه سړی راځي او بیا مطلب موږ اغي لزوه غسر ته دغه دغه کو اغي لکه مطلب موږ محتاجی کو نه دي به احتر خبره ده چې زمونږ د علاقې او سړی د سودريږي چې مخکې خدمت کړي بیا مو کی او بیا مو کی نو اغي په دې وجه باندې دا ویل چې آیا دې مخکې خدمت کړي زمونږ او موږ بل سړی نشو دغه کولای سپورټ کولای کوم بل سړی سپورټ کوو نو اغي لپاره بیا موږ ډیر یو جهال مرن کامران بھائی صاحب سوچ زما سلام د تاسو یو خبرو کا چې ارزه منشیات خلاف یم نو بالکل قدرمندو چې د غزوان د منشیات خلاف دی بیا موږ لم پکار دی زما ډیر به وسر اوریان زما ډیر به وسه ځوانان شته په دې علاقہ په دې سیمه چې هغه د دې نشه کار شوی دي دغه څه کنه کامران بالکل ښکار تاسو چې د خلکو له هم کار وکي نو خبره ده یاره بالکل ان شاء الله موږ به کو د خیره موږ مخکم کړی دی بیا به کو ان شاء الله زموږ لاس کې لکه مطلب د څه دغه نشته چې موږ یا ناظمان یو یا مطلب کونسلران یو زموږ لاس کې د څه دغه نه خو ان شاء الله موږ مخکم خدمت کړی د خلکو بیا به کو او بیا به کو ان شاء الله قدرمندو دغه علاقہ ان سي 57 پښتانه دي او الله دې وکړي چې دغه پښتانه د خلکو سره ودرېږي ځکه چې خدمات کړي دي او حقدار ته حق ورکړي ځکه الله به موږ نه هم تپوس کوي که حاجي صاحب دی نو حاجي صاحب خدمات کړي دي او الله به موږ نه تپوس کوي یاره راوټ داسې کس له ورکړي چې هغه څه خدمات کړي نو بالکل قدرمندو تاسو ته مخامخ په دې سکرین دغه حاجي صاحب او دغه زما کامران روډ تاسو ته ښکاري که خدمات کړي ورکړي او ټیره بیا کامیاب کړي د دې علاقې دپاره د دې پښتنو دپاره او د دې ینګ کل دپاره یو ښه خبره چې بار بار داسې خلک راځي او زموږ خدمات کې موږ خدمت ته ولاړي نو انشاءالله وابدې نه بیا هم غواړي سوی ګیس نه بیا هم غواړي او هر ادارې باندې به هم ورځي همدغه پښتنو دپاره حاجي صاحب دغسې ده که نه کامران بھائی غواړي به انشاءالله ډېره مننه قدرمندو دغه پښتانه سپورټ وکړئ ځکه چې د زموږ دپاره سوچ کړی دی راکې اجازت مال او زما ورور وسیم جان له چرچته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ والسلام حاجي صاحب سره دې دپاره ولاړ چې حاجي صاحب چې کوم دی مخکې خدمت کړی دی بیا به هم کوي او چې کوم دی پیسې میسي چې کوم دی پروا نه کوي نن سبا چې کوم کسان ولاړ دي هغې چې کوم دی دونه مثال خپل مالو داړو دپاره ودرېږي حاجي صاحب چې کوم دی دونه پیسو نه ښه پوره دی او موږ چې په کوم دی برپود اعتماد دی چې دا به زموږ د علاقې لپاره خدمت کوي د افریدآباد خلکو دپاره او د اخونآباد خلکو دپاره د پلار هم چې کوم دی دونه د علاقې لپاره خدمت کړی دی او دی هم کوي نو موږ چې تاسو ته متاثر بالکل جی موږ ته متاثر کړي دي مخکې خدمات کړي دي او اوس هم کوي په جار ولاړ ښه په جار ورسره ولاړ دي بیا خو حاجي صاحب دپاره یو ناره حاجي صاحب دپاره خو به څه زده کړي کله چې دومره پرې مین یې بالکل جی حاجي حسین خان درما زمنګا حاجي حسین خان درما زمنګا ډېره مننه